وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. محترم رور پوښتنه کوي چې د اوښ په غوښه باندې اودس ولې ماتېږي. زما عزتمندو ستا د خبرې یو جواب خو دا دی چې موږ دا ولې الله او رسول ته نه شو ویلی. نبی صلی الله علیه وسلم له صحابي راغی، یا رسول الله انا توضأ من لحوم الغنم، آیا موږ د ګډو د غوښې خوړلو نه اودس وکړو؟ قال ان شئت، که خوښه دې وکړه که نه یې مه کوه. یعنې د ګډو د بزو په غوښو باندې اودس نه ماتېږي. همدغه حدیث کې فرمایي انا توضأ من لحوم الابل، آیا موږ غوښه اودس وکړو د غوښې د اوښان نه؟ قال نعم، نبی علیہ السلام فرمایل چې آو. بس مطیع بنده دې ته وایي چې د الله او رسول په خبره یقین وکړي، چون چې راوالا نه د صدیقینو صفت بدای. لکه بیا وروسته خبرې ته راځم، دې ځای کې دا بله جمله را یاده شوه. عایشې رضی الله عنها نه یو ځل تپوس وکړی شو، یو زنانه ترې وکړه چې څه چل دی په موږ باندې چې کله موږ بیماري شو نو که پرزي روژې رمضان نو د هغې قضا را باندې او د مونځ قضا را باندې نه وي، حالانکې مونځ خو د روژې نه ډېر مهم دی. نو عایشه رضی الله عنها ورته فرمایي چې احروریة انت، آیا د حروري علاقې نه یعنې د عراق نه راغلی؟ دا چون چې را خو عراقیان کوي، کوفې والاو ته اشاره وه. او بس جواب دغه دی چې موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې به بیمارېدلو او د روژې قضا به را باندې راته امر کېده او د مانځه په قضا باندې به راته امر نه کېده. نو اولنۍ خبره خو دغه ده چې اول باید چې زمونږ او ستاسو زړونه په هره مسله کې الله او رسول ته تسلیم شي. هغه بل حدیث دی چې واوره چې هغه یو صحابي او د ورور خېټه خرابه شوې وه، یا رسول الله څه شی ورکم؟ وایي اسقه العسل، شات ورکه. 3 پیرې ورکړه، هغه نور هم زیاتېده. دا د صحابي چې وزړه کې نه ویل چې رسول الله خو ډاکټر نه دی، هغه د دین بیانونکی دی، پرېږده بس مې ورکوه. نه، بیا هم راغی نبی صلی الله علیه وسلم ته بیا چې ویلې نو نبی علیه السلام ته وفرمایل چې شات ورکه او زما رب رښتیا ویلي دي او وکذبه بطن اخیک، ستا د ورور خېټه دروغجنه ده. نه قرآن کې الله وایي فيه شفاء للناس، و چې ستا ورور نه ښه کېږي خو د ده خېټه دروغجنه ده، که نه په شاتو کې شفا شته. نو زما عزتمندو الله دې موږ کې اول دا صفت پیدا کړي سملټي چې د رسول په خبره مضبوط ودرېدل، بس اخوا دې خوا نه پیراوېدل. دویمه خبره هغه دا کو چې بیا الحمدلله شرع چې دا د حکمت خلاف نه ده، د عقل خلاف نه ده، خو چې کله عقل سلیم باندې ورته سوچ وکړي نو هره مسله کې داسې کېدی شي شرع او عقل یو ځای رواني، خو چې کوم ځای کې عقل د انسان کمزوری شو نو بیا به د نقل تابع کېږي، د شرع تابع کېږي به. نو په باب د غوښې د اوښ کې مسله دا ده چې د علماو یو قول دا دی چې یو خو دا ډېره ګرمه ده، د اوښ غوښه ډېره ګرمه ده او دا د مسامات سستوي، د بدن د رګونو کې سستی پیدا کوي. نو شرع ځکه حکم وکړه چې اودس وکړه، داسې نه چې دا د مقعد رګونه دي کلاو شوي او د اودس دې په یو شي مات شوي او تا ته پته نه لګېدلي. نو یو وجه دا کېدی شي، خو دا د علماو حکمت دی. ګوره ښه، نور خو موږ د رسول الله تابع صلی الله علیه وسلم. او دویم حکمت یې دا دی چې وایي دا اوښان چې دي په دې کې د شیطانانو صفت دی، د شیاطینو صفت دی. لکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام منع کړل چې تاسو د ګډو بزو په پنغاړي ودرېدو ځای کې مونځ کولی شئ، خو د اوښ د څملاستو په ځای کې مونځ نه شئ کولی. یو وجه دا ده چې اوښ چې کله راشي او په خپل ځای څوک ویني نو دستي پې چک لګوي، وژني یې، متنفر شانتې حیوان دی. او بل نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه مسلمانان یې منع کړي چې ولا یوطن احدکم، ستاسو دې په یو کس په جماعت کې ځان له ځای داسې مقرر نه کړي لکه څنګه چې اوښ ځان له ځای مقرر کړی. یعنې اوښ د خپل ځای نه علاوه په بل ځای کې نه سملي، نو دارنګې ته هم په جماعت کې داسې ځان له ځای مه خاص کوه. نو الغرض عرض مې دا کو چې اوښ کې د شیاطینو صفت دی، د هغې د غوښې خوړلو سره سړي کې دغه شانتې صفات راځي.
ولیکن په دې اوداسه کې حکمت دا دی چې بدن اندامونه یخ شي او هغه مضر اثرات ختم شي او نور الله سبحانه وتعالی د خپل شرع په حکمت خپويږي. نور بم ډیر اسباب وي د دې د نه خړلو، وزمنګ په قاصر فهم کې دی واخدا موجود دي. والله تعالی